اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے، ہم پتوی چې پرون نابلوز د لاهور نه ساهیوال ته یو فیملی او ادرفه راتله او په لار کې هغوی باندې د سی ټي ډي او ایلیټ فورس اهلکارو د بچو په مخ کې په هغوی باندې فایرنګ وکړو. دا واقع کنډیم کوي. موږ په خپله دغه لیټ ټایم کې دې واقعي کال لاغې قسمه ایکسټرا جوډیشري مرډر و. موږ دا کنډیم کوو. موږ سره دلته ولاړ د اسلامي جمیعت طلبه چارسدہ ناظم ساہیوال واقعی حوالے سرا مرگو تا بس. نعرہ کی ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے، ہم نہیں مانتے. د طالب علمانو ورونو چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام په شان باندې د پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې عمل وکړو او هغې له چې کوم دی یو عملي شکل ورکړو. کوم پیغمبر علیه السلام حدیث شریف دی چې د مسلمان مثال چې کوم دی هغه په شان دی او جسم دی د جسم په یو حصه باندې چې کوم دی درد وي هغه غونډ جسم ته محسوسیږي. نو دغسې د مسلمان مثال هم دی. مسلمان باندې که په غونډه دنیا کې په هر یو ګوټ کې چې کوم دی هغه باندې غم وي، درد وي، دُک وي، نو هغه غونډ طالب علمانو غونډ مسلمانانو ته چې کوم دی هغه محسوسیږي. نن دی چې کوم دی په هغې حدیث باندې عمل وکړو او راووتل د هغې مسلمانانو سره چې کوم دی خپله همدردي کوي. زه خو دا وایم چې کم مرکزی حکومت یا چې کوم دی اوسنی چې کوم حکومت دی هغې چې کوم دی دعوې کوي موږ د مدینې ریاست جوړو. نو آیا دا د مدینې ریاست دی په هغې کې چې کوم دی په کمزورو باندې، په بېوسه باندې، په کمزورو باندې هغې باندې ظلم کېږي، هغې چې کوم دی شهیدان کېږي، هغې باندې قسمه قسم ظلمونه کېږي. تاسو کو شاته وګورئ نو هره میاشت کاپتني نو په میاشت کې یو پیره موږ روزو او همدغسې څه واقع کېږي د هغې خلاف چې کوم دی موږ مذمت کوو، د هغې خلاف چې کوم دی موږ احتجاج کوو. نو آیا دا د مدینې ریاست دی چې په دې کې په دې کمزورو خلکو باندې ظلم کېږي، د ماشومانو په مخ کې به د هغې مور او پلار چې کوم دی هغې شهیدان کېږي. موږ خو دا هم کتلي وو چې په اسلام آباد کې همدغسې مجرم چې هغې خلاف اپریشن کېدو خو صرف اډر نه ورکړی کېدو چې تاسو په ده باندې مطلب کاروي وکړئ ځکه چې هغې سره خپل بچي وو، ښځه وه ورسره، نو د دې خلاف چې کوم دی اډر ورته نه. نو دا د مدینې ریاست دی په هغې کې چې کوم دی د ماشومانو په مخ کې د هغې مور او پلار چې کوم دی هغې شهیدان کېږي او د هغې مخې ته چې کوم دی هغې مړه کېږي. نو که دا د مدینې ریاست وي نو موږ د داسې مدینې ریاست نه او د داسې حکومت نه د داسې دغه نه چې کوم دی موږ بغاوت کوو. موږ ته دا نه پکار. ظلم کی ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے، ہم نہیں مانتے. طلبه چارسدې د اړخ نه د مرکزي حکومت نه دا مطالبه کوم چې موږ خو نن پر امن نوتي یو. موږ دا مطالبه کوو چې دا کوم واقعه شوي د دې خلاف د کاروي وشي، د دې خلاف چې کوم دی انکوایري وشي او هغه انکوایري هغه کاروي چې هغه ریزلټ اورینټډ وي، د هغې څه ریزلټ راشي. داسې نه چې بس صرف انکوایري وي، د هغې چې کوم دی صرف کاروي پې وشي او څه ریزلټ رانشي. نو انشاءالله موږ خو نن پر امن نوتي یو او بیا چې موږ کله روزو نو دا غونډو خلکو ته واضحه ده چې طالب علمان د چا هیله پروتي دي، هغې تختې چې کوم دی هغه یې الټه کړې ده. نو انشاءالله طالب علمان بیا به پر امن نه روزي. که دې خلاف کاروي وشوه انشاءالله دا مطالبه پوره نه شوه نو موږ به بیا روزو او چې څه